بسم الله الرحمن الرحیم صفت مشبہ پنځم نمبر په اسماء عامله کې صفت مشبہ دی. صفت مشبہ دا په هغه ذات دلالت کوي کوم پورې چې معنا مصدری قائم وي او همیشه د پاره دایمي تور، او اسم فاعلم په هغه ذات دلالت کوي کوم پورې چې معنا مصدری قائم وي، هغه کې د همیشه دا شرط نشته. لکه ضارب هغه چاته وي چې هغه ضرب کړي وي، وهلې کړي، که همیشه د پاره کوي که یو وخت د پاره کړي، دا پکې نشته. او حسن هغه چاته وي چې هغه کې حسن وي، حسن و پورې قائم وي، خو همیشه د پاره، یو وخت د پاره حسن پیدا شي د یو سات د پاره، نو د هغې اعتبار نشته. یہ بھی اپنے فعل کا عمل کرتی ہے بشرط مذکور. صفت مشبہ د خپل فعل عمل کوي، یعنی د کم فعل نه چې صفت مشبہ جوړ شوي د هغې په شان عمل کوي، او په دې کې هم هغه شرط کم چې په اسم فاعل او اسم مفعول کې و، چې دا په معنا د حال یا استقبال سره، او په شپږو څیزونو کې به په یو اعتماد کړي، یعنی په شپږو څیزونو کې د یو نه بعد به یا به د مبتدا نه بعدي، او یا به د موصوف نه بعدي، یا به د موصول نه بعدي، یا به د ذوالحال نه بعدي، یا به د حمزه د استفهام نه بعدي، یا به د حرف نفی نه بعدي. لکه زید حسن غلامه، په دې ځای کې حسن دا د زیدون مبتدا نه بعد راغلی دی، او په معنا د حال سره دی، نو دی عمل د رفع کړی دی په غلامه کې. وہی عمل جو حسن کرتا تھا حسن کرتا ہے، امغه عمل کم چې حسن کو هغه حسن هم کوي. دا مثال مصنف رحمه الله چې ورکړی دی، نو دا مثال د هغې صفت مشبہ دی کوم چې د مبتدا نه بعد راغلی. دا موصوف نه بعد چې راغلی، نو د هغې مثال دی مررت برجل حسن ابوه. دا موصول نه بعد چې راغلی، نو مررت بالحسن وجهه. په دې ځای کې الحسن کې الف لام د اسم موصول دی، ځکه الف لام په اسم فاعل، اسم مفعول او صفت مشبہ باندې چې راشي، نو دا اسم موصولی. همدغه شان جاءنی زید حسنا وجهه، په دې ځای کې حسنا دا د ذوالحال نه بعد راغلی دی، او احسن زیدن په دې ځای کې حسن صفت مشبہ د حمزه د استفهام نه بعد راغلی دی، او ما حسن زیدن په دې ځای کې صفت مشبہ د حرف نفی نه بعد راغلی دی. په دې ټولو صورتونو کې صفت مشبہ یعنی حسن یا د دې امثال چې دي، نو دا د فعل په شان عمل کوي، فاعل رفع ورکوي. وہی عمل جو حسن کرتا تھا حسن کرتا ہے. شپږم نمبر اسم تفضیل دی. اس کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے. د اسم تفضیل استعمال دا په 3 طریقوں کیږي. نمبر 1 من کے ساتھ، جیسے زید افضل من عمرو، په دې ځای کې من راغلی دی د اسم تفضیل سره، زید افضل دی د عمر نه، نو د اسم تفضیل استعمال دلته په من سره شوی دی. ال کے ساتھ، جیسے جاءنی زید الافضل، په دې ځای کې اسم تفضیل باندې الف لام راغلی دی، یعنی اسم تفضیل مستعمل دی په الف لام سره. او دریم ځای اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم، په دې کې افضل اسم تفضیل دا مضاف دی قوم تا. اسم تفضیل کا عمل اس کے فاعل میں ہوتا ہے، اور وہ ضمیر ہوا ہے جو اسم مستتر ہے. اسم تفضیل دا عمل کئی دا رفع، دا رفع ورکی خپل فاعل تا، او دا دی فاعل آغا ضمیر وی، او آغا پا دے کی مستتر وی، لکه پا افضلو کی ہوا ضمیر دی. نمبر 7 مصدر. اوم نمبر په اسماء عامله کې مصدر دی، بشرطی کہ مفعول مطلق نہ ہو، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے. مصدر دا پدی شرط چې مفعول مطلق نی، دا د خپل فعل په شان عمل کوي. نو کو فعل لازمی وی، نو صرف فاعل طرف اور کوي، او کو فعل متعدی وی، نو دا فاعل نه علاوه مفعول تا نصب هم ور کوي. جیسے اعجبنی ضرب زیدن عمرن،
پدې ځکه اعجب فعل دی نونی وقایه ده یا ضمیر متکلم مفعول به دی ضربو مصدر مضاف دی زیدن خپل فاعل ته لیکن د اضافت په وجه زیدن ته جر ور کړی دی او د معنا په اعتبار سره زیدن دا فاعل د ضربو دی او عمرن دا مفعول به د ضربو دی په دی وجه منصوب دی نو دلته مصدر عمل کړی دی په عمرن کې د نصب نو مصدر سره د خپل مضاف الیه نه او سره د خپل مفعول به نه دا شبه جمله دا فاعل د اعجب شو اعجب فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه شو اتم نمبر اسم مضاف دی اسم مضاف دا هم عمل کئی یہ مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے اور مضاف الیہ لدی جر ور کئی جیسی جاءنی غلام زیدن پدې ځکه غلام اسم مضاف دی او دی عمل کړي دی په زیدن کې د جر یہاں لام حقیقت میں مقدر ہے دلتا په حقیقت کے لام مقدر دی کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے غلام لزیدن